ځنه کسان زندگی تیرولې باندې صحیح طریقې سره آشنا و بلد نه دي زندگی څنګه تیره کی. ځنه کسان زندگی باندې سپاره دي، ځنه کسانو باندې زندگی سپاره ده. مهمه دا دی چې زندگی باندې ته سپور وي، نه چې زندگی تا باندې سپاره وي. ایدي جملې وضاحت زه داسې کوم، زندگی باندې سپاره کسان هغه دي چې هغه هر قسم ته حالاتو سره، هر قسم ته مشکلاتو مسایلو سره، هر قسم ته چیلنجو سره مقابلې کولې صلاحیت و طاقت و لیاقت لري. هغوی ته هر قسم ته چیلنج مخته شي، بیماري وي، مرګ وي، جنگ و جګړه، فساد، فتنه وي، هر قسم ته حالاتو سره روبرو شي، بالاخره هغه کلې چهرې سره، هغه ډیر اطمینان و سکون سره هغوی سره هغو حالاتو سره روبرو کیږي. هغه حالاتو ته هتیار نه غورځوي، هغه چیلنجو ته هتیار نه غورځوي، بلکې چیلنجو باندې هغه سپریږي، هغه مخته مزال کوي. دې ته ویلی شي هغسې کسان چې کامیاب کسان دي هغه زندګۍ باندې سپاره دي. ځینې کسانو باندې زندګي سپاره دی، هغوی حالاتو په مطابق زندگی تیروي. کله هغوی باندې بد حالات، مشکلات، حالات، تنگ دستی، فقر، غربت، بیماری، مرگ، فساد، فتنه، جنگ جګړه راشي، هغوی بیا سردرګم وي فرضی کې ورته وي، یعنې هغوی نه پوهېږي چې اوس کوم طرف ته لاړ شو. هغوی نه بیا دنیا غلطه وي، هغوی ځان سره جنگ جګړه کوي، بیا هغوی یار دوست سره خلخواني سره جګړه کوي، هغوی اولاد سره بچیو سره جنگ جګړه کوي. هغوی فیصله نشي کوی، هغوی اراده نشي کوی چې اوس څه اراده څه فیصله وکړو. هغوی مخته مزال نشي کوی، هغوی چیلنج نه عبور نشي کوی، مشکل و حالاتو نه عبور نشي کوی. دا هغسې کسان دي چې هغوی باندې حالات و دنیا سپره ده. زه عرض دې حوالې سره عرض کوم چې یوه خوشګواره زندگی څنګه انسان جوړوی شي. یوې خوشګوارې زندګۍ دپاره څه اصول، څه خلطه فرامین اهل بیتو ذکر کړي دي. زه مختصرا دا ذکر کوم که څه مو یوه دعا ډېرې یو، دا دعا په کار دی مو تاسو ویو خو معنا سره کوشش وکړو دا عملي کو. زیارت عاشورا کې دا جمله مو یو، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. پروردگار مو زندگی و مو مرگ محمد و آل محمد علیهم السلام زندگی و مرگ په شانتې وګرځئ. څنګه هغوی زندگی تیره که، کوم اصولو باندې، کوم اطوارو باندې، کومو طریقو باندې مغش زندگی مو ته نصیب کی. څنګه هغوی مرګ و، کوم شان سره هغوی مرګ و، کوم شان سره هغوی دنیا نه لاړل، مغ شان سره مو دنیا نه بوتللی کی. دا جمله ډیره خوندوره ده. دغه زیارت عاشورا دا فقره ډیره عالیشان ده، خو انسان کوشش وکړي چې دی په مطابق عمل وکړي. ایدي په مطابق عمل کولې همدغه د سترګې وغړوه. مو زندګۍ چې لرو، انسان یوه زندگی لري، یو مرګ لري بالاخره، او زندگی د دنیا و زندگی هم سترګې وغړو یو دنیوي زندگی د انسان دپاره. ځینې کسان ارمان دا کوي چې مثلا صرف دنیوي زندگی تیره کړي، لکه فرعون و قارون سره مثلا دولتونه و سرمایه او داسې زندگی تیره کړي. مثلا لکه قرآن کې خپله راغلی دي، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. کاش قارون په شانتې دولت مو ته میلاو شوی وی. اما چې کله قارون بیا اند خپل دولتو سره ځمکې کې نوتو، ځمکې زبېښلو، بیا دغو کسانو له شکر دی چې قارون په شانتې زندګۍ مو ته نه دی میلاو شوي. پس یوه فني زندگی وي، یوه ټمپریلي عریضي زندگی وي، قارون و فرعون غوندې زندگی، دا خدای نه غوښتل نه دي په کار. داسې زندگی خدای نه وغواړه چې هغه ماندګار وي، هغه پاتې شي، هغه در سره وي، هغه بقي وي، هغه سرمدي وي. یاد وساتئ زه زندگی یو دوه قسمه ته، یوه زندگی دنیوي زندگی ده، یوه معنوي زندگی ده. دنیوي زندگی چی شي ته ویلی شي؟ دنیوي زندگی اندخته هیڅ لکه څنګه قرآن یی ما هي الا حیاتنا الدنیا. ځینې کسان صرف اور صرف دنیا زندگی ته زندگی یی، بس صرف انده زندگی تیره کی. خپله یی ما یهلکنا الا الدهر، هغوی صرف اور صرف زندگی باندې، ماده باندې، دنیا باندې ایمان ده. هغوی آخرت باندې باور و بروسه و عقیده نشته، دینه پورته هغوی نه قبلوي. و اعرض عن الجاهلین، پیغمبر اکرم قرآن کې څه دغو جاهلانو خلکو نه ته هم مخ وړوه ای حبیبه دمو. هغوی صرف انده 50 60 سال 80 سال عمر باندې بس ټول عقیده و باور و یقین و ایمان ده. یا لکه څنګه مولای کائنات نهج البلاغه کې دغو خلکو بری کې فالصورة صورة انسان والقلب قلب حیوان لا یعرف باب الهدى. یعنی څه دا داسې کسان دي چې شکل یې وکسې، صورت یې وکسې، ظاهر یې وکسې انسان په شانتې دی، اما زړه، اما قلب د دوی
د حیواناتو په شانتې دي، یعنی اندرون نه باطن نه ده روح نه ده حیوانات ګرځېدلي دي. خو د د قرآن دوی په باره کې یو عبارت داسې راوړی یو آیه داسې اولئک کالانعام بل هم اضل. کله انسان مکمل دنیوي زندگی تابع و غلام وګرځېږي، صرف اور صرف اصول دین خوراک و لباس و مسکن وي. ځینې کسانو ناره دی که نه روټي کپړه مکان، صرف اور صرف دغ شي پسې ورپسې وي. نو دې په باره کې واقعا خدای څه اولئک کالانعام بل هم اضل، صرف اور صرف مادي زندگی، دنیوي زندگی، جنسی خواهشاتو شهواتو کې زندگی تیرولی هغوی شوق وي. داسې کسان حیواناتو نه هم بدتر ګڼي. پیغمبر اکرم ته خدای انک لا تسمع الموت، داسې کسان څه ته هر صوره خبرې وکړي دوی ته خبرې نشي اورېدی، ویلې دا مردگان دي، دوی زړونه مړه دي، دوی ضمیر مړ دی. نو ګرچې موږ داسې نه یو چې دنیا بد شی دی، دنیا بد شی نه دی. قرآن کې آیه دی ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کې کومه حصه انسان ته مقرره انسان په کار فراموش نه کړي. دنیوي حصه انسان لپاره مقرره، دنیا بد شی نه دی. بد شی دا دی چې انسان د دنیا تابع وي، بد شی دا دی چې انسان ارمان دنیاوي، بد شی دا دی چې انسان مقصد و هدف دنیاوي، بد شی دا دی چې انسان ټول عمر صرف اور صرف دنیا دپاره تیروي، بد شی دا دی چې انسان دنیا پسې وابسته شي. دا ډېر بد شی دی. لکه قرآن کې ویلی شوي دي چې دنیا ته حاصلوی شي، دنیا سې ته تللی شي، ښه خوراک، ښه چکاک، ښه لباس، ښه مسکن مؤمن دپاره زینت و زیب دی. پروردگار عالم خپله چې دا حرام نه وي تا باندې قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. پروردگار عالم چې دنیا کوم زینتونه دي هغه موږ خپلو بندګانو باندې حرام نه دي کړي. چا ورباندې حرام کړي دي؟ سلیمان پیغمبر ته سترګې وغړوه څه ښه دولتونه شان و شوکت یې وویله بې څه هذا من فضل ربي، دا د ما د پروردگار کرم دی چې ما ته خدای هر چیرې کړي دي. اما شای څه دی هغه دا دی لکه مولای کائنات یې څه دوه ځایه مولای کائنات دا جمله ادا کړې دی، یا دنیا غری غیري. یو وخت ټایم کې چې کله مولا صاحب بیلچه وه زمینداری کوله پټي کې و، مولا دا جمله ادا کړه چې کله دنیا مجسمه شوه مولا ته یا دنیا غری غیري، ای دنیا څه مولا علی غوندې کس ته ته دوکه نشي ورکوی، بل چا ته دوکه ورکه، دنیا مولا نشي غولولی. یو بل هغه ټایم کې چې کله مولا خلافت ته رسېدلی او طاقت و قدرت ورسره و، منصب و ریاست و کرسی ورسره وه، بیا هم دا جمله مولا ادا که یا دنیا غری غیري، ای دنیا بل چا ته دغه هغه ورکه دوکه ورکه. کسه امام دنیا کې هر یو کار کولو بالاخره، امام باغ و، امام مزدوری کوله، امام زمینداره کوله، امام خلافت وکړلو، امام بچی هر څه. خو مهمه خبره دنیا ورباندې سپاره نه وه. مهمه خبره دا چې هدف و مقصد و غرض و دنیای غرض نه و. لکه ځینې کسانو په باره کې قرآن یې چې الهاکم التکاثر، ځینې کسان کثرت باندې، دولت باندې، سرمایې باندې فخر کوي. وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. هغوی حلال و حرام خیال نشته ورسره، هغوی صرف اور صرف مقصد و هدف و غرض دی چې جمع کی.